कोई भी ऐसा ही घर नहीं बचा जिनके बच्चे अपने घर में سر کورونه ګرد در په در دي دا د ویډیو ته وینې دا کورونه یو مخ مکانونه نړېدلي دي یو دغه دیولونه یې ګر کلي یو مخ مکانونه نړېدلي دي ټوټل مخلوق ګرد 120 ګر سر 100 کوره یو مخ شنستلي سړی نه لرو چې زموږ ناره واوري بیا که چیرې شمس حمزه په داسې سخت روزو کې موږ ته ساعت راکړي نو تر دغه غټه خبر نشته چې موږ د شکریا ادا کړو زموږ دا نړېدلو کورونه زموږ تنبوګان هم په نیمه خلک ختمې د بوت چوک باندې د دې کیمپ لګېدلی دی د شمس حمزه د روزانه پر حساب باندې د شپې تر 11 بجې پورې کیمپ سی بي لګېدلی وي خلک چندې ورته راوړي او دی هم په خپله دا کوشش کوي چې له اسلام آباد او له غټو غټو سرمایهدارانو سره د ټلیفوني رابطې دي او دا ټیم ستاسې په کلي باندې پر ویزټ باندې دی دا کم کورونه چې تباه سوي دي او برباد سوي دي د دغو کورو پر ویزټ باندې د یو لیست جوړوي نو دی خوا دې چندې ستاسې دپاره کوي او پر ویزټ باندې هم روان باید دا موږ دا د خدای ودته ورکړي باید موږ د دې داسې الفاظ 4,500 او کم 1500 کورونه دي په دې کې 10 کور هم بچاو نشته دا ټوټل لاړل تباه او برباد شول د چا سور نقصانونه سوي د چا د شمسیانو سوي کوټې خو ګردې لاړلې یوه کوټه دا تره کوټه نشته چې په هغې کې د دوی سکون وکړي یا د دوی کښېني د انسانانو د سرو څونې تاوان د انسانانو تقریبا 3 کسان دلته مسافر ول پنجابیانو د پنجاب و د پر دغه باندې کمره ونړېده 3 مړه سو 3 کسان په سره غونډ کې تبلیغان ول دا مړه سو او په کلي کې تقریبا 8 زنانې چې خوش دي د چا ورون ما د چا لچ ما شمس حمزه چې کم دی هغه پوره کردار په دې علاقه کې ادا کړی د هر کور هر غریب هر دغه ته کښېنستلی دی د خپل کیمپ درولی دی بیا پرون چې کم دغه ول د دوې ورځې چې د لیارې صفا بندې سولې دې سړي تقریبا 2 ډاټسنه ډوډۍ پکوړې د خوراک سامان دا د کلي لا په دې چانده د دې فونډیشن چانده چې کوم شو کړو دا سامان د موږ ته بالکل را رسولی دی موږ له ده ډېره خوشحاله یو هر کله خو بیا هم مزید هم دی لګیا دی زموږ دپاره که ډي سي ته دی که کمشنر ته دی که هر چا ته دی لګیا دی زموږ دپاره کوشش کوي چې د دې علاقې دپاره یو شی घर के तमाम कमरे मुनद्दम हो गए हैं तबाही का मंजर देख सकते हैं आज साहब खैर से د دې کم مونسون د بارانو په حواله باندې دا ستا مکان چې کم نړېدلی دی تقریبا څونه نقصان به سوی دا زما مکان تر په 10 لکه هم دی دا کوچنی کور دی بېکاره کور دی کمزوری څو کمرې کې ونړېدې څونه دا څو کور دی 1 2 3 5 8 کمرې نړېدلي دي نور دا دیولونه خو شاوخوا ګرځي دا خو کمزوری په کلي کې کوچنی کور زما دی غریب څونه سوې ده هغه به ډېره سوي اندازه څو کمرې 5 کمرې دي او 4 سره طرفه دیوالونه اصلي هغه نړېدلي دي 4 طرفه نړېدلي یو نه ده एक और मकान है जो देख रहे हैं उसके कमरे भी मुनद्दम हुए हैं और चारदीवारी भी ये देखें बच्चे हैं इनके साथ बच्चियां बच्चे अल्लाह के आसरे पे बैठे हुए हैं गवर्नमेंट के मददगार हैं कम से स्टासी खुनी नड़ी दिया था इस पे की विद्या दास उस माशाम टेम तय चीर भी देसी मुश्तंबो की टोल कुछनियान लोयां घर पतांबो की देसी कबारान वसुई बिया तंबू को बना रहा लेकिन कागज कर प्लास्टिकान हम पर रोकड़ी दी कमरे से कमी बकाया पाते दिस्ता से आगे कमरे हम ल बारान ज खससीश او باران راسي د باران او بدر ترازي او مانسومان سي زاړي تاسو بیا څنګه شپه تیروي شغوزه کې مخستي ګرد شپه شمس حمزه فاونډیشن له جانب څخه مخاطب معیار بیا له تاسو سره د ګورمي زیارت په علاقه کې چې د کلي تباہي د اوس وخت د مونسون د بارانو په وجه چې کومه تباہي په ګورمي زیارت کې جوړه سوې ده هغه ستاسې جوړه سوې ده هغه خو موږ ولې ده لیکن ستا څونې نقصان وسو څونې کمرې ونړېدې او څونې د چاردیواري ونړېده 2 کمرې ونړېدې نور دا چاردیواري ونړېد دیوالونه ونړېد تقریبا څونې تاوان به دې سوی 4 لکه روپۍ دی تاوان سوی دی مړه خو شیانګه زړه کې لاندې سوله څو کمرې ونړېدې کمرې 8 کمرې ونړېدې کمرې کې سامانونه هم تر لاندې سو لاندې اوس هم پراته دي د انسانانو د سر تاوان خو به نه یا هغه نه دی سوی یا ګوډ یا ړانده یا لاسمات یا څه یا واته میږي زما دغه هلک ولاړې ما د خپل خرید کړي هغه ته میږي ولاړې شمس راغلی هغه ډي سي هم دلته نه درېدی بیا شمس راوستی ویې درولې موږ د شمس د پاټۍ خلک یو شمس راغلی خوارې کې 4 5 دغه خلک کورونه شانې ګډ وکتل
بس نور بیا خو شاید نه ستاسې د عزتو په خاطر باندې شمس حمزازي د فونډیشن په له طرفه څخه اوس هم پر ماسلچونګۍ چوک باندې کیمپ لګول دی د سهاره تر ماښامه پورې پر عوام باندې چندې ټولوي او هغه چندې به انشاءالله په انقریب وخت کې به راسي ستاسې به وینئ کلي پر کلي باندې او کور پر کور باندې ولې د بل د لاس چنده ورته راوتل د چا سل چا زر هغه به په تاسې کې انشاءالله زر تر زره تقسیم سي نو د شمس حمزازي کم کردار چې دی په ښار کې ستاسې دپاره کیمپ لګولی دی و هغه کردار ته په کم نظر ګورئ خو موږ ډېره شکریا ادا کوو بس چې دغه ځای خورکۍ د هیچا غم نه ادا کوو نه چا خدمت کړی نه چا بل چا خدمت کړی نه بل چا ادا کوو نه منو اصل کې زموږ ګورنمنټ د فیوډالي نظام پر سطح باندې جوړ دی که ملک دی که خان دی د هغو په کور کې پچې متیازې انسانان او ماشومان نه دي سره سرشاهي تر غلبه لاندې یو موږ تر یو ګیم لاندې یو تر هغه ګیم لاندې ژوند کوو کله په موږ کې د شمس حمزازي غوندې سړی راپورته سي هغه دوی د تهمت تر خاورو تر ایرو لاندې کړي او د الله په اسره باندې دی په اپنی مدد آب باندې او یو څه د ګورنمنټ له طرفه څخه د یو خیمې د یو تامبو چې کمې مرستې له دوی سره سوي دي په سرای په مابین کې تامبوګان ولاړ دي چې په هغه کې وزې میږي او انسانان ماشومان سپین ږیري سپین سارې دا ټولې اوسېږي خو دا ناخواسته که چیرې بیا داسې باران وسي نو کورونه غټ ولې چې دا د کلي خلک دي ټول وروڼه ټول اکاګان چې دي هغه په یوه مکان کې اوسېږي نو په دوو تامبوګانو یا په درو تامبوګانو به دوی د خپل کور ګزاره څنګه کوي یو تمبو یې درکوي نو یو تمبو کې دا دوه انسانان تا نه ورته وویل چې دا خو نه ځایېږو موږ هر موږ هغه ورځ ورته وویل موږ یو کور دوی تمبو راکړی ولې بس دا یو تمبو دی نو اوس دوی به دا سوچ کړی وي چې دا اوس 50 کسان به دا کور کې اوسېږي یو تمبو کم سے کم 15 تمبوګان خو به ورکړي تاوانونه د انسانانو د سرو څو تاوانونه د انسانانو د سرو تاوان دلته څلور کسان تر دیواله لاندې سول د کلي چنجن کې درې کسان چې ول درې کسان وفات سول دا یو زنانه چې دا غم تر دیواله لاندې سو د هغې دا غړی مات سو هغه بچاو سوه نور چې دی متاثر چې دی چنجن دی سالار دی سپین پنګی دی او ګرمای دی پارټیانو کې کم داسې لیډرشپ راښولی سي یا د فونډیشن په حواله باندې فونډیشنان هم ډېر دي چې راغلي دي ستاسې د علاقې وزټ یې کړی دی او ستاسې په غم او په درد کې ځان شریک کړی یار هغه چې دی یو شمس حمزازي راغلی دی بل جمعیت علما اسلام البزلا صاحب چې دی دا راغلی دی او اسمدیار خان راغلی دی منظور کاکړ چې دی دا راغلی دی دا ټیم په کلي چنجن کې د شمس حمزازي فونډیشن لا جانبه څخه چې دا ټیم په عالیه مونسون د وسې د بارانو له وجې څخه چې کومې تباهکاریانې سوي دي د چنجن په کلي کې اوس دا کور دی اپنی مدد آپ چې دوی تامبوګان درې دانې دربولي دي نو د دې ټول کور په دې درو تامبوګانو کې کمه ګزاره